السلام علیکم. څنګه یې دوستانو؟ امید درته به ساتم چې ښه به یې. الله مو ښاد او باد او خوشحاله ساته. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې متل هسټري بیانوم چې هغه هم خلک په ځینو موقعو کې زیاتره استعمالوي. وایي اختر تیر شي نکریزې په دیوالو تپه. نو د دې متل په شا څه کیسه ده؟ نو راځئ دوستانو چې د دې متل په شا څه کیسه ده چې هغه کیسه درته په دې نننۍ ویډیو کې وکړم. پخوا زمانه کې به اوس هم خلک مسافریانې کوي، خو پخوا زمانه کې به هم خلکو مسافریانې کولې او هغه یقینا چې یو سختې مسافریانې به وي. د ملکونو به نو خو کلي به یې پرېښول، بل کلي ته به تلل، ښارونه به یې پرېښول، بل ښار ته به تله، خو هغه یقینا چې ډېرې سختې مسافریانې وي. ولې چې هغه ټایم نه موبایل و، انټرنټ نه و، موبایل نه و، ټلیفون نه و، ریډیو نه و، ټي وي نه وه، هېڅ شی هم هغه ټایم کې نه و. مسافري هغه ډېره سخته مسافریانې وي. په هغه وخت کې یو ځوان د مسافرۍ دپاره، د پیسو ګټلو دپاره، د خېټې دپاره، د خوراک دپاره، د خپل بچو ساتلو دپاره هغه خپل وطن پرېښودی او یو بل وطن ته او یو بل کلي ته، یو بل ښار ته تللی و د پیسو ګټلو دپاره. هلته کې هغه وخت په هم خلکو کال 2 کاله مسافري کوله. د 2 کاله تیر کړل، خو په دې کې د ده نه څوک راغلي وو، منځ کې څوک ملګری، خو د چا په خوله باندې د کور ته اطلاع کړې وه چې زه به اختر ته انشاءالله راځم. د کور مېرمن د دې نه خبر وه چې هغه به اختر ته راځي. د کور ټول خلک ډېر زیات خوشحاله وو او ټول د ده په انتظار کې وو چې دی به اختر ته راځي. اختر نه څو ورځې مخکې د ښه شاپینګ وکړو. ټولو ولې بال بچېدار او ټولو بچو ته یې ښه، چا ته مېرمن ته یې بنګړي واغسته، چا ته نکریزې، چا ته رانجه، چا ته جامې، چا ته پیزار، ټولو ته یې ښه شاپینګ وکړو. ښه مزدار او د اختر په تیارۍ کې وو چې اختر ته به زه کور ته ځان رسوم. خو چې کله را روان شو نو پخوا خو نه دغه هم نه و، پخوا ګاډي ماډي خو نه و، یا پیاده را روان وو، یا به د غوانو په ګاډي باندې وو، یا به بس دغسې اخوا دېخوا سفرونه وو، د ګاډي راتګ نه و. دی را روان وو، پیاده را روان وو، تر دې چې دی اختر ته رونه رسېدلی شو. او اختر د ده نه وشو. دی چې راورسېدو نو د اختر 3مه ورځ باندې دی کور ته راورسېدو. چې کله ټول کور ته راورسېدو نو ټول ورسره میلاو شول ښه په خوشحالۍ باندې، او ټول ښه خوشحاله وو چې یاره مسافر او زمونږ چا پلار او د چا څه وایي، ټول ډېر زیات خوشحاله وو. هغوی خوشحاله شو چې دوی روغ سلامت کور ته راورسېدو. د دې هر څه نه پس هغه بیګ کولاو کو او د بیګ نه یې مختلف قسمه څیزونه راوویستل. چا ته یې رانجه ورکړل، چا ته یې پیزار ورکړو، چا ته یې جامې ورکړې، چا ته یې بنګړي ورکړل، او چا ته یې څه ورکړل، چا ته یې کیلونې ورکړې. اخر کې په هغې کې نکریزې هم پرتې وې. هغې نه یې نکریزې راوویستې او د کور مېرمنې ته یې ورکړې چې دې باندې لاسونه سره کړه. نو د کور مېرمن هغه نکریزې واغستې او د خپل مسافر سړي ته یې وویې چې اختر تېر شو.